په کنکوی چوک کې د امن بریاني سنټر د کامیابی وروسته د امن ریسټورانټ پرانسته شوی. وقار احمد او شهاب سٹارټ کړی دغه امن بریاني ریسټورانټ باقاعده افتتاح ناظم مندن نصیب خان وکړه. میډیا سره د خبرو په وخت ناظم مندن نصیب خان وی چې په مندن کې د یو ښه ریسټورانټ کمی و چې نن وقار احمد او شهاب پوره کو. هغوی وی چې موږ تمه لرو چې دوی به عوامو له معیاري کانې په ښه او ارزان ریټ ورکوي او خپل معیار به نه خرابوي. د ریسټورانټ مالک وقار احمد وی چې موږ به هر قسم کانې په تیلو او دیسي غوړو کې تیاروو. وقار احمد زیاته کړه چې موږ سره به هغه ټولې ذایقې میلاویږي کوم پسې چې خلک مردان سوات او پیښور ته ځي. هغوی د مندن زلمو ته اپیل وکړو چې کاروبار شروع کړي او د ملک په معیشت ښه کولو کې خپله برخه واچوي. زه د خپل طرفه زه وقار ته او شهاب ورور ته د اړو د کومې نه مبارکي وایم او حقیقت خبره دا چې په کوم ځای کې موږ ولاړو دا تا وکړو ته دا ډېر لوی ځای دی. بله دا چې موږ سره دلته په دې ایریا کې په ثابت تحصیلي منزل کې موږ سره معیاري هوټل نشته. حقیقت خبره دا چې موږ په خپله بس دغه په کار شو نو موږ به رسواړی نه راغوښتو خو چې رسواړی نه ته یو پیس دلته راوړې یا نور سامان نه وړې نه په هغې باندې ټیم لګي هغه بیا د خوراک هم نه خو موږ به راوړو نه هغه به مېلمانه ونه خوړل ځکه چې به ساړه شي وو زه دې ته بیا ډاډګیرنه ول ورکوم بیا ول مبارکي ورکوم چې دا زموږ د پوره د تحصیلي منزل دپاره دا یو ډېر ښکلی کار وشو زبردست کار وشو. غټه خبر دا چې په دې کې موږ ته مخامخ مرکز هم دی. بله دا چې دا ټول د صوابی روډ دی دا د چملې د ماضي روډ دی دې باندې ټول خلک دلته یو ځای کېږي او دلته معیاري هوټل ونه ځکه چې دا عامې هوټل وي خو داسې معیاري هوټل نه زه بیا د دې شکریه ادا کوم چې انشاءالله تعالی چې دې له دا ډاډګیرنه ورکوم چې دې ته به سانه ډوبوی. بله خبره دا ده چې دې دا کوم سالن پخوي نو دا په تیلو کې پخوي غوړي نه دي نه انشاءالله تعالی چې دا به خدای په کامیابۍ بیا ول مبارک ورکوم بیا ورته دا وایم چې ګورې تنګېږئ به نه دا به کاروبار دی دا به لږ ټیم هلي بل لاس په نه بدلوئ دا کم لاس هم چې شروع کړی دی خو هغه په مایع کې تاسو پخوئ په تیلو کې یا دا نور سالن پخوئ دا لاس مه پرېږدئ انشاءالله تعالی چې موږ به سره اوږه په اوږه ولاړو انشاءالله دا به خدای کامیابۍ زموږ به سره دوا ده زموږ به سره منډه زموږ به سره هر قسم کومکي خو دا هوټل دا به کامیابوي ځکه چې دا په ټول تحصیل منډه تحصیل کې دا یو هوټل دی چې دغه یو هوټل موږ ته دغه کولاو شو بیا زه د دې دواړو شکریه ادا کوم او موږ ته به دلته بلنه راکړه داسې الفاظ نه چې زه به دې دواړو شکریه ادا کوم او موږ به خدای پاک نه دعا غواړو چې خدای دا کاروبار د دې کامیاب کړي د عقل لیول ډېر کړي او بیا به دعا کوو انشاءالله تعالی. ستاسو مننه کوم او بیا خاص کر زموږ درون میلمه او درون مشر باچا چې هر ټیم موږ راغوښتې راغلی دی دا زموږ دپاره د فخر خبره ده چې دی راغی او دلته دې هوټل ته راغی. زموږ سپیشلیټي چې دا هغه خو ډېر څیزونه دي خو سپیشلیټي پکې یو دا ده چې موږ ټول څیزونه په تازه مسالو کې تیارو او بل دا دی چې موږ تیل استعمالو غوړي نه استعمالو او بل دا دی چې کم معیاري تاسو ته د پېښور یا دغه څیزونه میلاوېدو نه به انشاءالله دلته میلاویږي او که ذایقه یا نور څیزونو کې څه دغه وه نو بیا هم موږ ذموار یو ځکه چې موږ غواړو چې زموږ تحصیل مندن شمله په مخ پورته لاړه شي او داسې یو ځای جوړ شي په دې نیت راوتي یو چې یو داسې معیاري هوټل یو معیاري ځای انشاءالله دا هم یو پیډ دی نورو پیډونو کې هم د تحصیل د مندن لپاره ښېګړه او منډه تړله وو او زمونږ د نور عوام ته دا خواست دی څومره کم کسان چې دي چې مهرباني وکړئ چې نوکرو او دې څیزونه نه وړئ کاروبارونه شروع کړئ او د خپل مندن د خپل بنیر د خپل ملک په مخ وړاندې بوځئ. کانې خو پکې چې کوم دي موږ سره د ډېر مشهوره چې ده بریاني ده او بل زموږ سره هانډي ده چکن هانډي وایټ هانډي سپایسي هانډي او داسې مایع دی را سره چې کوم هغه به موږ شروع کړو او ګریل مایع پیسټ چې دی موږ سره او داسې نور ایټمونه ډېر دي خو راسه پکې چې خاص دي نو هغه هانډي او ګریل پیسټ چې دی هغه په تیلو کې تاسو ته او سوچو غوړو کې میلاویږي. او انشاءالله د مټن به موږ زیات تر یاد را روان دي نو مټن به موږ کوشش کوي چې بهترین مټن به تاسو ته میلاویږي دم پوخ پرته میلاویږي او تقریبا چې څومره د پیښور یا د کراچۍ خوراکونه دي او ذایقې دي نه به تاسو ټول تاسو ته دلته میلاویږي انشاءالله.